حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم د رمضان د روزو نه پس په دې 12 میاشتو کې د محرم میاشت الله رب العزت ته ډېره زیاته خوښه او بیا په ټولو روزو کې د محرم روزې د رمضان د روزو نه پس الله ته ډېره زیاته خوښه وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل په ټولو منځونو کې د فرض منځونو نه پس رب ذوالجلال ته د تهجد مزدر زیات خوښه دین دا معلومه شو چې د رمضان نه پس د محرم میاشت د الله بنسبانه مقدسه ده مبارکه ده محترمه ده دا حدیث ذکر ما چې بدی میاشت کې بعض خلک د سری چې د میاشت د منحوسیا نسبت کوي نعوذ بالله من ذلک ولا میاشت ډیره زیاته منحوسه ده او وجه صدا په بدی میاشت کې ډیر زیات ویل ظلمونه شوي دي د کربلا په میدان کې د حضرت حسین رضی الله عنه او د اهل بیت شهادت شوه دی او په هغه باندې ډیر زیات انتهایی ظلم شوه دی د دې وجه نه د میاشت ډیره زیاته منحوسه ده نعوذ بالله من ذلک دا څنګه ده د دې میاشت فضیلت رب ذوالجلال په قران کریم کې ذکر کړی دی چې دا ډېر محترم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې د دې میاشت عزت احترام برکت ثابت ده یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغله فرأى اليهود تصومه يوم عاشوراء يهوديان ولید